अस्सलाम वालेकुम ज़ईम सासो होस्ट मशाल खान पनन प्रोग्राम کې مونږ خبره کوو نجی ټي وی باندې یو خبر چلی دو چې د افغانستان د طرفه پاکستان ته یو خالی ټرک راته خالی ولیو او آیا دې کې سبو او کنا بیخي خالی په دې به هم خبره کوو خو بل خوا کوم وګورو د یونیسکو یو ان چې کوم ریپورت راغلی دی پاغه کې په افغانستان کې چې کوم جنکۍ دي څومره جنکۍ د تعلیم روزګار نه محروم دي الته کې ازادي نشته ہوئی ته نور هم ډېر مسلې ښکار دي په دې ټول خبرو اترو لپاره موږ سره با خبریال سید کبیر علی شاه موجود دی کبیر سے پروګرام کې تاسو ته کله مننه خوشاله اوسم کبیر سے پنی جټی باندې یو خبر چلیدل چې د افغان د خواله یو خالی ټرک را روانو خالی ټرک ولې را روانو ډیره مهرباني مشال خو تاسو نه ټي وي ور خو سم زړه کیږي چې د ټي وي نوم واضحه کما نه بس ټي وي نوم پرې دی ځکه چې نه خیر بس مسله نه جوړیږي دا خبر نیوز باندې نن ما یو ریپورت کتو سحر صحیح پاګه باندې چلی دو چې د افغانستان لخوا خالی ټرک را روان شوی او د پاکستان لخوا لومړنی سوال خپل ته دا جوړیږي چې بارډر بند نه نو ټرک څنګه راځي او بیا خالی نمبر 1 سوال خدا دی چې بارډر بند دی نو ټرک څنګه راځي یو سوال ټیک شو بیا ویل کېږي دا د پاکستان لخوا چې کسٹم هغه ټرک نیولې دی او په هغه ټرک کې چې کوم دی لا تعداد مطلب کالتوس دی پکې میگزینز دی پکې نو دا غینه ډکو او د پاکستان ته راتلو نو که پاکستان دا خبره کوي چې دا ټرک مونږ نیولې دی نو خو زه په دغه سوچ باندې نه پوهېږم چې د 1300 پاسه دریو میاشتو راسې چې کوم دی دغه پاکستان او ترخم منځ کې دغه بارډر بند دی هر قسم تجارت د پاره ټیک شو صرف افغان کډوالو د پاره کولو دی خو لکه دغه ټرک راځي په کومه باندې بیا دغه بارډر کراس کوي څنګه لکه مونږ په دې نه پوهېږو اوس په دې کې مونږ په سوچ کې یو چې ټیک دا مونږ دا منو څه تصویران هم شیر شوي دي چې لکه په هغه ټرک کې کلتوس او دا شیونه پراته دي خو نه پوهېږو چې دا کومه لوبه روانه ده آیا په حقیقت کې دا شته که نشته دی د دې تحقیق دپاره بیا ډېرې ادارې شته دی هغه تحقیق به هغه ادارې کوي خو لکه خلک دا سوال اوچتوي لګیا دی زموږ پبلک دا سوال اوچتوي او بیا خصوصا افغانیان دا سوال اوچتوي چې لکه دا په موږ باندې یو الزام دی لکه تاسو په خپله وګورئ چې د 13 میاشتو راسې دا بارډر بند دی هر قسم روزګار دپاره بالکل نو دغه ټرک په کومه راځي دا افغانستان ته بیا څنګه راغلی دی بیا د افغانستان نه خالي ټرک څنګه پاکستان ته ځي نو دغه صورتحال له روان دي صحیح بل خو کوم وګورو الته چې کوم جنکۍ دي هغه د کوم مسلې دي او څومره جنکۍ اوسه پورې ریسنت ریپورت په مطابق چې څومره جنکۍ الته د ایجوکیشن نه محروم دي ماشاءالله الته کې خو تاسو اکثر د جنکو خبره کوي خو الته په هر څه باندې پابندي ده لکه مونږ وایو کنه چې الته مونږ وایو چې څه شی آزاد دی یو شی هم آزاد نشته دی ګورئ تاسو جنکو خبرو کا تقریبا 22 لک جنکې ډېر مطلب په خوله باندې ویلم دغه لګي کنه نامناسب لګي چې 22 لک جنکې هغه د تعلیم نه محروم دي او یوازې د تعلیم نه د روزګار نه هم محروم دي ځکه چې هغوی ته روزګار ته هم نه پرېږدي که هغه په کور کې ولې یو روزګار نه کوي خو نه هلته داسې یو سوچ جوړ شوی دی داسې یو منټلیټي جوړه شوې ده چې څه حکومت وي هغه به ته کوي څه چې د هغه ځي واکداران وي هغه به ته کوي نو کېږي به څه د دې جنکو دپاره څه اواز اوچتولو دپاره څوک شته نشته دی ګورې ما مخکې پروګرامونو کې هم دا خبره کړې ده چې مونږ پاکستانیان د خپل حکومت خلاف چې کوم دی نو اکثر لروزو د پرس کلب مخې ته احتجاج وکړو په اسمبلی چوک کې احتجاج وکړو لکه خپل اواز اوچت کو ووایو چې مونږ ته دا مسلې دي دا مسایل دي چې کوم زمونږ حقوق دی او حقایق دي هغه مونږ احتجاج په ذریعه ریکارډ کړو دا غریبانان خپل احتجاج هم نشي ریکارډ کولی نه پرېږدي احتجاج ته که احتجاج کوي نو بس هلته کې یو بیانیه وي نو دا ګلوبلی چې اوس کومې یو خبر راغلی چې ګلوبلی هغه یو تنظیم جوړوي او دا به اواز بوچتوي د جنکو مسلو دپاره د هغې ازادي دپاره خاص کر تعلیم دپاره نو دا دوی چې کوم جوړوي نو آیا دا به کامیاب شي یا نه هغه حکومت به پرې نه دي ګوره چې تنظیمونه ډېر جوړېږي لګیا دی خو هلته څه شي تنظیمونه جوړېږي هغه یې نه ته هم واقف وایې زه هم واقف یم هغه تنظیمونه جوړېږي چې هغه د تعلیم سره تعلق نه ساتي هغه د صحت سره تعلق نه ساتي هغه نور د خیر ښېګړې ادارو خیر ښېګړو کارونو سره تعلق نه ساتي هغه شي نه چې کوم دی نو هغه کمیټیانې جوړېږي لګیا دی کوم چې د ماشوم مستقبل دی هغه کمیټیانې نه جوړېږي لګیا دی تاسو وګورئ د پاکستان او د افغانستان چې کوم تجارتي خلک وو په خپل سیمې باندې په زوم باندې یو میټینګ وکړو 13 هفته کې ټیک شو
بیا ویل چې په سبا باندې بابا بارډر کې چې کوم دی نو دغه تاجرانو یو کمیټي جوړه شوه، هغې کې 13 اجلاس کسانو، وکړي، بالکل په هغې کې 9 کسان د افغانستان او 6 کسان چې کوم دی هغه د پاکستان و، چې دا په بارډر باندې کینی دی به خپل مذاکرات کوي. هغه کامیاب شو نه، او کې چې بارډر کوم ته 3 پرېښودو، ورځې ټایم ورکړو، بارډر ته پرېښودو، پرې نه ښودو. هغه بیا ورپسې چې هغې لاړه بارډر ته چې 3 ورځې ټایم راکړه، هغه 3 ورځې چېرته لاړې؟ هفته خو یو شوه، هغه خبره چېرته لاړه؟ ګوره دا د ریاستونو خبرې دي، دا د ولسونو خبرې نه دي، دا موږ نشو کولی چې یاره مطلب اواز ولله موږ اوچت کړو. نه، چې در څو پورې د افغانستان د حکومتي چارواکو خوښه نه وي نو هلته نه د جینکو تعلیم شروع کیږي، نه د جینکو سره روزګار شروع کیږي. تاسو وګورئ چې لکه 22 لاک ډېر غټ تعداد دی، زه به دا ووایم چې لکه 22 لاک جینکې دلته کې 13 ورځ چې کوم دی نو کانوکیشن په پېښور یونیورسټۍ کې په هغې کې افغانۍ جینکې وې چې هغې ډګري حاصله کړه. هغې سره زمونږ څه ملګري چې هغې کله انټرویو کوله چې یاره تاسو خو ډګري حاصله کوو، هلته خو روزګار نشته په افغانستان کې، تاسو به خپل ملک ته ځئ، تاسو به څه کوئ؟ وایي موږ به خپلې ډګرۍ ته تیلې ووهو، موږ به خپلې ډګري وسوځو. نو آیا مور او پلار په خپل زامنو باندې یا لوریانو باندې دا دومره لکونه روپۍ چې خرچ کوي او ډګریانې پې اخلي، نو دا دې دپاره اخلي چې لکه بیا به هماغه سټوډنټس چې کوم دی په خپله راپاسي بوځي زه ډګرۍ ته تیلې وهم؟ صحیح. نو لکه دا ژوند شو، دا خو ژوند نه شو. افغانستان دا دعوې کوي چې موږ ترقي کوو لګیا یو، موږ کارخانې جوړو لګیا یو، خو په دغه جینکو تعلیم باندې، په روزګار باندې ګوره تاسو ګورئ په کم ملک په جینکو باندې پابندي لګېدلې ده. ګوره چې کم مطلب قانوني لارې وي هغه خو ابه سړی هم دغه کوي لګیا وي، خپلی به او جینکې مې هم خپلی. نو په کار نه ده افغانستان له چې لکه اوس دلته خلک ډګریانې والي، هلته کې به ځي او روزګار به نه هغه جینکیانې دې کې ګوره تاسو خپله سوچ وکړئ، تاسو خپله سټوډنټس پاتې شوي ډګریانې مو اخیستې دي. که زه تاسو دلته ډګري والي تاسو خپل کلي ته لاړ شئ او تا باندې هلته بندیزي نو ته خو ډپریشن مریضه به شي، ته به ډګري خو سوځې خو الله دې نه کړي، الله یې نه کړي ډګرۍ سره ته ځان وسوځې چې لکه دا زما څه ژوند شو چې ما دومره تعلیم وکړو، دومره راغټ شوم، اوس زه د دې تعلیم نه فایده نشم اخیستی، په خپلو خپو نشم ودرېدی، نو راشه دې نه خو دا مرګ راله ښه دی. نو خلک دې په مرګ باندې نه مجبوروي. کبیر صاحب د افغان کډوالو څه صورتحال دی؟ هغه کومه پورې ورسېدل یا هغه خبره بالکل بس سایډ ته پاتې شوه؟ ډېر دغه سوال دی وکړو چې لکه مونږ خو د افغانستان او د پاکستان خبرې کوو په هر پروګرام کې او دا ګورو لګیا یو، خو لکه افغانیان مطلب چې کوم کډوال دی هغه زموږ نه هیر دي چې لکه څومره روان دي څومره پاتې دي. کډوالو سلسله هماغه رنګې شروع ده ځکه چې سخت نه سخت اقدامات یې پې اوچت کړي دي او مخکې خو به دا و چې زه اوازه به وشوه نو هغوی به هم ویل چې مړه بس داسې اوازې ډېرې مخکې م شوي دي او هېڅ هم پې نه کېږي، بس یو ځل دې بیا وشي. هغه یو فلم و چې تاریخ پې تاریخ، نو بس تاریخ پې تاریخ و، نو اوس هغه سلسله نشته دی، ډېره زیاته سختي شروع شوې ده، ټیمونه جوړ کړلی شوي، فورسونه جوړ کړلی شوي. لکه تاسو د دې نه سوچ وکئ چې د صوبې کې چې کوم د غیر قانوني افغانیانو ډیټا وه نو هغه وفاق واغېسته، وفاق ورته چې ټوله ډیټا موږ سره جمع کوي، نو چې لکه شی وفاق ته لاړو نو پوه شه چې په دې کې نو کمپرومایز، په دې کې کمپرومایز نشته. او زه بار بار دا وایم په دې خپل اکثر له ویلاګ کې مې او تاسو سره چې کېنم په دې ویډیو کې مې چې زما افغانیان وروڼو ته دا خواست درخواست چې خپل کاروبارونه دې راغونډ کړي، لکه لایټ دې نه اخلي دا خبره، که دوی دا سوچ کوي چې مخکې موږ د تاریخونه راکړي دي بیا به تاریخ راکړي، نو دا تاریخونه ورکوي نه، ځان دې وباسي، سبا دې بیا دا دعوې دې په پاکستان باندې نه لګوي چې لکه دلته زموږ چاته پیسې پاتې دي او زموږ کاروبارونه تباه شو، موږ کورونه خرڅولو، د کور سامان هم خرڅولو او د هغې نه پاکستانیانو چې کوم دی ناجایزه فایده واخیسته. او شته هم داسې لکه په دې باندې پرده نه اچول پکار، بیا زموږ پاکستانیان کوي هم داسې، سک کسان داسې کوي چې لکه فرض کو یو کس افغانی دی هغه کور سامان خرڅوي فرنیچر، نو که په 20,000 جوړې نو ورته یو 15,000 به درکړم، نو بس هغه غریب خو بیا د مجبورۍ نه خرڅوي، یا ځي نو ښه په تسلی باندې د خپل سامانونه خرڅ کړي، څه کاروبارونه دي هغه دې راغونډ کړي او ښه په خوشحالۍ دې لاړ شي، ځکه چې 50-50 کاله ډېر شی دی په پاکستان کې. نو لکه هغه زموږ هغه تعلق او هغه ورورولي او بحالي که په عزت باندې لاړ شي، او دا خو د حکومتونو خبرې دي، نو که زه په بل ملک کې ځم نو ما زه نه تللی، نو بیا که په عزت نه تللی نو ډنډې په زور باندې به ویستمه، نو چې ډنډې په زور باندې ځو په بېعزتۍ باندې ځو نو چې په خپل ټایم هم پوره کړی چې په هغې لاړ شو، زه هغه ورورولي او بحالي هغه ټلیفون رابطې د هر څه بحالي، نو الله دې وکړي او الله دې دا هم وکړي چې په افغانستان تاسو څنګه خبر وکړه چې افغانستان دعوه کوي چې یاره موږ کمیټیان جوړو، دا کوو هغه کوو، الله دې وکړي چې کمیټیان جوړې کړي خو چې یو ښه کمیټي جوړه کړي، کامیابه کمیټي دې جوړه کړي
او د ولس چې کوم هغه کارونه دي جایز چې کوم مطالبات دي د هغې کمیټې دي جوړه کړي، دا نه چې اخوا هغه نورې کمیټیانې جوړې کړي. نو هغه کمیټیانو نه دې روزي او ولس ته توجه ورکړي چې د ولس فوکس وشي. تاسو ګورئ غیر قانوني افغانیان ولې نه ځي خپل وطن ته؟ همدغه یو وجه ده پکې چې دلته ډګریان یو کې هلته ګوره هلته روزګار نشته دی. نو هغې وایي چې روزګار هم راته نشته، تعلیم هم راته نشته، صحت هم راته نشته دی. او په ژوند کې او په زندګۍ کې خو دغه درې شي نه دي چې دغه درې شي نه ستا ني نو ستا زندګي خو ولاړه ده، بس هغې نه خو مرګ ښه دی. صحیح ده. ډېره مننه کبیر صاحب د وخت راکولو. زموږ د پروګرام ټایم ختم دی، ورنه کبیر صاحب خبرې ډېرې ښایسته دي. بندوي چې لګیایي خپل فیډبیک کمنټ سیکشن کې ضرور شیر کړئ. تر نیکسٹ پروګرام پورې اجازت راکړئ. الله پامان.